وروره دا ولې 500 روپۍ ستا د پلار په ما باندې قرضه وه دا مې درته واپس کوم. صحیح ده وروره. زه صحیح ده، زه نه لاړم. د الله په امان. دا واله وروره لسی مهرباني. دا واله وروره ستا پیسې. تا څه کې وروره؟ بقایه در کوم که نه وروره؟ ما له بقایه راکولو ضرورت نشته تاله. ستا د پلار په ما باندې 450 روپۍ وې. دا 500 روپۍ والا، 50 روپۍ د لسی والا او 450 روپۍ د پلار قرض والا. بقایه راکولو ضرورت نشته دی. ښه صحیح ده نو. ښه صحیح ده، زه دنه لاړم. الله په امان. دا وله وروره 1000 روپۍ. لسی دې پکار ده؟ نه لسی مې نه ده پکار. هغه چې کوم دی ستا د پلار ما پورې بقایه پیسې پاتې وې 1000 روپۍ، بس هغه مې درکولیدله. تا پورې هم بقایه پاتې وه؟ او وروره ما د کالج والا ټول ملګري راوستي وو، هغوی باندې مې دلته لسی څکلې وه، نو بس هغه پیسې را پورې پاتې وې. صحیح ده وروره. مهرباني. څومره ښه خلک دي، الله تعالی دې همیشه خوشحاله ساتي او الله تعالی دې باندې هېڅکله مصیبت را نه ولي. دې دې همیشه هم داسې خوشحاله وي. وروره په دې یو خبره باندې پوه نه شوم چې ته دې خلکو ته دواګانې ولېږې، دې خو صرف دا له خپله قرضه واپس وړه. او بله خبره که نن نه وه نو سبا خو بیا دا پیسې واپس خامخا وړئ، ځکه چې ستا خپله قرضه وه. وروره تا ته هم داسې ښکاري چې دې ما ته قرضه واپس کوله. نن سبا دنیا کې داسې ښه خلک چېرته شته چې خپله قرضه واپس درکړي. دا خدایي نم ښه انسانان دي چې زما مدد کوي. مدد؟ خو ولې؟ اصل کې زما نه مخکې زما پلار دلته ولاړ و. دا زما د پلار روزانه کې شتمن دی. زما د پلار طبیعت خراب شو او دې ټولو ته پته ده چې موږ سره دومره پیسې نشته چې موږ د پلار علاج وکړو. بس دې د قرض په بهانه ما سره مدد کوي. ما له پیسې راکوي چې زه د پلار علاج ښه طریقې سره وکړم چې هغه ټیک شي. ښه دا خو ډېره ښه خبره ده چې دا خلک ستا مدد کوي. هسې ستا پلار باندې څه چل شوی؟ زما د پلار کینسر دی. د هغه طبیعت ډېر زیات خراب شوی، هغه اوس په کټ باندې دی. د هغه د دوایانو خرچه ورځ پر ورځ زیاتېږي. ورځ کې 3-4 روپۍ په دوایانو باندې ځي. تا ته پته ده چې د کور خرچې هم شي او بیا د باندې داسې ټینشن هم راشي، نو دې لسې نه چېرته پوره کېږي. بس دا خلک زما مدد کوي. خو تا ته خو پته ده که نه چې دا زما د قرض پیسې نه دي، او بیا دې داسې ولې راځي او تا له پیسې درکوي او د قرض بهانه کوي چې دا موږ پورې قرض وو. خو ته دې ته ولې نه وې؟ تا ته خو دا څه پته ده که نه؟ وروره دې مله ډایرکټ پیسې ځکه نه راکوي ولې چې دې ته پته ده زما پلار ډېر ایماندار و او هغه نه غواړي چې چا قرض په پیسو باندې علاج وکړو، او دې په دې باندې ما له پیسې راکوي. او هغې ته خو دا هم پته ده چې زما پلار څومره ایماندار دی چې زوی به یې څومره ایماندار دی. د هغه زوی به څنګه پیسې اخلي، بس یو نه یو راځي او په بهانه باندې پیسې راکوي. دې ته داسې ښکاري چې ما ته پته نشته، نو ما ته ښه پته ده چې دې زما مدد کوي. ښه تاسو چې دونه ایمانداره یې نو بیا داسې پیسې ولې اخلئ؟ وروره که زه درته زړه نه ویم خو اخیستل خو موږ هم نه غواړو، ولې چې ما ته د پیسو ډېر زیات ضرورت دی په دې لسې خرڅولو باندې، ولې چې زه د پلار علاج نشم کولی. اوس چې څومره مدد خلک ما سره کوي نو زه د خلکو نه اخلم. خو ته به وګورې چې زما پلار کله ښه شي که نه، زه به روزانه په دې باندې پرې څښم. رښتیا وروره ستا ډېر ښه سوچ دی او دا خلک هم ډېر زیات ښه دي او دا خلک ستا مدد کوي. نن سبا وخت کې خو رشته دار هم په کار نه راځي. او بله خبره دې ته پته هم ده چې ته یو پردی هلک یې او بیا هم دې ستا مدد کوي. هسې وروره ستا دپاره ما سره یو مدد شته. ته وروره زه NGO کې کار کوم. زه په NGO کې دا خلکو مدد کوم کوم چې غریبانان دي، چې څوک بیماران وي او د خپل علاج خرچې نشي پوره کولی، او دا خلکو زه فری علاج کوم. زه ویم چې زه ستا د پلار علاج وکړم او ستا د پلار په علاج باندې چې کومې پیسې لګي که نه چا تا ته بچت شي، چې ستا پلار هم خوشي او ستا د پلار د بیمارۍ څونه خرچه چې ده که نه هغه زما په ذمه ده. زه به د هغه فری علاج کوم، خو که ته وغواړې. څه ته رښتیا وې؟ زما خو یقین نه راځي چې داسې کېدی شي. دا واخله زما کارډ، دې کې زما د موبایل نمبر هم لیکلی دی او زما د کور پته هم پکې لیکلې ده. ته ما سره په دې باندې رابطه وکړه، باقي هر څه به زه سنبال کړم. وروره زه به تا سره ضرور رابطه کوم، ستا ډېره مهرباني. زه صحیح دی بېجانه، زه دنه ورځم. د مخې نه راشه. رښتیا څومره ښه خلک دي دې دنیا کې چې زموږ غوندې غریبانو سره مدد کوي. الله دې دې ته د دې اجر ورکړي.